أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسا کې بیان دی هغه څه کې خبره کوا چې ایمان تعالی علمي چې کوم کې علم لري کې خبره مکوا علم په دې باره کې چې عیسی الہ نه دی، علم په دې باره کې چې محمد الله نبی دی علیه السلام، علم په دې باره کې چې قران د الله کتاب دی. دوه منئ چې کوم شی تاسو معلوم دی هغه نه منئ، چې کوم معلوم دی منئ. ها انتم خبردار تاسو ادا کسانو باس کوئی پی ما پاس گئی لکم بے علم چې تاسو نه پای باندې علم فلما ولباس کوئی پی ما پاس گئی لیس لکم بے علم چې نشته تاسو نه پای باندې علم. والله یعلم الله پوهیږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ. الله پوهیږي چې عیسی علیہ السلام الہ نه دی، نبی دی، تاسو نه پوهیږئ چې الہ دی. ورسره کې جواب سوال مقصد په کې بیان د حقیقت د مسلې. سوال د شراغه ابراهيم عليه السلام يهودي نه دي، ابراهيم عليه السلام نصراني نه دي، نو مړ اخر دې څه جواب ما كان ابراهيم نه دي، ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصراني نه نصراني دي، ولكن كان حنيفا لكن ديك لك بتوحيد باني مسلما منقاد الله لا وما كان من المشركين ندر د مشرکانو. تاسو چې وجر د الله بچی کې عیسی مود الله بچی کې مشرکین او توحید والا دي، حنیف هم نه غانه مخې ته شوی کلک په توحید الله را مخ کیدون کې دوی ویل مړه موږ ابراهیم علیه السلام تابعین. الله جواب کې د جواب حاصل الله نبی صلی الله علیه وسلم دا امت ابراهیم تابعین. کله چې صحابه لاړه حبش لا عمرو بن العاص به ورغلی و جعفر سره ډیره طلبم کړه نجاشي هغه تقریبا به د دې شو باندې زمانه هيئت نبی صلی الله علیه وسلم لګلو قران مرتبه کړو. نو وی ویل چې ابراهیم علیه السلام ډیر نږدې اولا دا هغه خلک دي چې د تابعداري کړو دا نبی او د ملګری مؤمنان ګرځوي دي سرزمین کې. ان اول الناس يقينا نجدي لا يقضي خلقنا ابراهيم عليه السلام رقمه کسان دي چې د تابعداري کړي واز نبی او دا محمد صلی الله علیه وسلم والذین آمنوا او هغه څوک چې ایمان راوړي والله ولي المؤمنین الله دوست مؤمنانو دي، الله محب د مؤمنانو دي، الله مؤمنان چارش پارینا ورسا کې دی بل قباحت. اهل کتاب غواړي چې تاسو گمراه شئ. دا اصل کې جواب د سوالم دی يهود دې کنه سوارا دي د ملک څخه کې شګر جرا درشي. جواب دار دي د ملک دا ټول بچیان گمراه کول يهودانو نو سوارا جوړول ونشي کول. الله ودا ود طائفتن الله ود زنه خو غني وړل د اهل کتابنا ارمان چې تاسو گمراه کی یلو مصدریه دی ازلالکم استاسو گمراهی نه گمراه کوي الا ان پسو مگر دا خپل ځانونه او ما شروع نه کوي په دې باندې. ورسره کې بیان دی چې قرآن تاسو مابین کې موجود دی ولې به تاسو دې انکار کوئ. په خلک یا اهل الكتاب اے يهود نصارى ولما تکفرون بآيات الله والانکار کوي د الله د آیاتونو وانتم تشهدون تاسو کوي ور کوي چې د الله آیاتونه دي وانتم تشهدون تاسو په دې باندې چې د الله آیاتونه دي وانتم تشهدون تاسو ته مساتل کې دي چې دا وکړ خلک دي. آیات الله نه مراد الله قدرتنا آسماني وحي زمونږ د نبی معجزات ورسره کې دی بل نقصان. عادت په يهود کې داري دین د اسلام د نور دینونو سره څه ګډوډ تحریف کوي تلبیس به چون کې دوه قسم مخاطبین دي
یو هغه مخاطب دی چې هغه می دی هغه باندې کتمان د حق دیم نیمګړی مولا دې استا ګډوډ کی مشرکین استدلال د قران نه کوي کنه من انصار الى الله وروح منه ګوره مولا شوی د امین د پاره تبعیض دی دلیل لبدی شي عیسی د الله نه باسي دین معلومه شي د الله نه سوال بل چانه کومه غوښتلې شي عیسی غوښتلې هغه باندې څه خبره ګډوډه کی سوره بقره کې د شایعات او تشریعات تشریع معنا دا تعالی یا اهل الكتاب اے يهود نصاراو لما تلبسون الحق بالباطل ولا ګډوډوي دا حق اسلام د باطل سره وتكتمون الحق ولی پټوي دا حق وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې حق باطل لې تاسو اهل نه ورسات کې یو نمونه تلبیس دی بیانې مليانو باندې کشرانو له ویلي دوره ځاول کې په نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی چې کله مازیګر شونی سره مرتد شي د مکه مشرکان عوام دي هغه هم د نبی رسول راټول یره وکدا حق نبی ونه دي مليانو به منلې او چې مولا رد کې نه معلومه شونه کې کار دی وسم داخلت وای یره کوم د قران او سنت تابعداري وکړو د نور مليانو به نه ای موږ دا ویلې خدای مو چې د الله او رسول په بل طرف تاوي نه دي کې چل دی کنه وقالت طائفه ویلی به وړلو من اهل کتاب الله دې یو د نصاراو نه ایمان راوړی بالذي پاک کتابون جلال الذين امنوا چې نازل شوی پر مؤمنانو ځکه باسته یې سره وجه النهار پاول دورس کې وجه مخاطب معنا دا اول وکفر او کفر وکي په اخر د ورځ کې الله يرجعون شاید مکی مشرکان عوام ان پر رجوع کې اسلام نه مړې مولې نه مني مونږ هم ناشې نه منو ورسا کې دی بل تلبیس وې دا هغه چا خبره مې چې هغه تاسو دین تابع دار چا خبره مې منه دا مرز دی مولانو کې دی ګره وې دا هغه مولا درس به کې نه چې مذهبي مولای هغه سره مسک والای داغه نو فتوا اخلي اره مدرسې له منځي هر درس به نه کېني ولا تؤمنوا تاسو تصدیق مکوئ الا لمن تبع دینکم مگر دا چې تابعداري کوي تاسو د دین قل سرارت اصل کې دا جواب پر سوال دی کې دې شي چې دې پر باطل باندې دومره کلک دینو دا بسم دي نه کړه الله يهوديت نصرانيت سب دین نه دی سم دین چې بس اسلام دی قل معنا ورته ان الهدى يقرن دا حق دین د الله چې دی خدای الله دین د اسلام دی دی اوس د شوی ايوتا یور کې دې چې او کسلم استما په شاندار چې کوم تاسو درکړې شوی مړه تاسو مسلک ډېر غوړه مسلک دی دې کې دومره مسائل دي دومره مولان پکې دي ټیک دا موږ تاسو راوړل چې بل طرف ورشي په دې حدیث باندې معاملې وکړي موږ خو مونږ نو زمونږ دا مسلک ډېر غوړه دی زمونږ دا راي ډېر غوړه ده بل د تاسو نشي درکېږي دیم کدوې سره کې نه سو دوی تاسو ته پوښتنه چې محمد الله نبی دی او کنه عليه السلام تاسو به چې آو درته به چې ایمان پر راوړی که ایمان پر راوړی نو بیا خو يهوديت پاتې شي کنه یې راوړی سبب قیامت کې د الله پوړانه تاسو پوړانه عذر پیښ شي چې الله دې خلکو له موږ دین ته شي کړو دوی نه منلې دین ځان ساتي یا به دلیلون چې پتا سمانه اند ربکون تاسو در پوړاندې یا تاسو رسول در پوړاندې قل سره دین د اسلام د الله فضل دی قران د الله فضل الله چې چاله ورکی نو نبی صلی الله علیه وسلم اهلو قل ورتوا ان الفضل يقين د فضل الله فلاسته يؤتي من يشاء ورکی چاله شو غړي اخرين والله واسع عليم الله پراخ فضل والو پوهره فضل پراخ لري پوهره چې اهل څوک دی او څوک نه دی نبی صلی الله علیه وسلم اهل دی کړه مسلمانان اهل دي یختص الله خاص کوي په خپل رحمت باندې مې یشاء چار شو غاړي والله خوند فضل الله العظیم ډیر لوی ورسات کبل
تقسیم دې کې دوه اقسام ولا اهل کتابو کې بعض دي شیخ الدین عبد الله ابن سلام سلمان فارسی دل کونو مالو سره کې بیرته درکې امانت څنګه یې مقصد چې آخرت ته بعض دي چې حالت ولاړې یو دیناتو سره کې خودنو منی چې ستاره او چې دې جدا شنه به انکار کوي وਹੀ کې خیانت کړي په مال کې کوي ان من المعصيه المعصيه بعد یو ګناه چې وکړه بلا بل نه راکایي ومن اهل الكتاب بعض کتابو کې من هغه څوک دی که امانت کړي دا سره به قنطار ډېر خزانه يؤديه اليك تعالی دا کیږي امانتدار دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي امانت کې خیانت کول دا منافق علامه نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ولې ویل چې کله دا غره او د صوبې اسمه کې نه پرې خو دی بل کدا ولي وې دا الله د رسول سره د مینې د وجه وې کو وګاړي چې الله مینه تاسو راته شي امانت کې ریاض د امانت ریاض وساتئ حدیث کې دا راځي د قیامت د علامات له علامه ده خلق به امانت باندې داسې 30 ورځې لکه په غنیمت مال څخه تقسیمي حلال به غني ومنهم من وباسدين هغه څوک دی که امانت کې دا هغه سره به دینار نه دینار نه ادا کېله کته الا ما دم تعالی قائما مگر کته ولاړ کته همیشه ته ولاړ بار ورځي اخر تنگ شي دیم قول لري الا ما دم تعالی قائما دا معنا ده چې ته ولاړ یو مال ورکړي منی چې راستا دی او چې کله دې مجلس جدا شي یاد ساته مې نه منی تا دا ولی د دې عمر صلی الله علیه ذالک الله داسکا بانهم قالوا یقینا ضیب ویل ليس علينا نشنا مغمانی فی الامیین په عوام کې صبرن سنیونا دا عوام د مال خور مړ الله مې پینې نشي وسوي کنه مړ د عوام د شي لکه زمنګ باپ څنګه شي خوري امامتي ویل چې دا کلنګ غوا حلال او حرام فرق پکې مکو غوښه مال راځه مکوا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حلال نه د مسلمان سره مال مگر په ټیم کې چې په خپل مرزي او خوخي تعالی درکې دا غلط نظریه و دا خو دا جرم بلی واره جرم جمع جرم ويقولون داخل کوي على الله الكذب فالله من دروغا وهم يعلمون دي کوي دا دروغ دي دروغ وي دروغ دا معنا یو شی بدین نه سبي دینو غړي لکه بدعت شی دین نه جنجال پی کوي یره په دې باندې مناظره کوو دعا بعد سنت به حیات الاجتماعي دا ضروري قضای عمر ضروري دمړي اول او دیم اور سو دیم اور خیرات ضروري قران دایره ګرځول دا ضروري راځي په مناظره وکړو کم همت لري وړو خبرو باندې نکته دا خود دین نه خو دروغ ویلي ورو ساعت کې الله اوس قانون بیانوي بلا من درست سره من اوفا چا چوفا او کړه بیا دې د الله په لوزن باندې وېری دو دایره ماتوالي دې دا معنا ده کوم له شو سره قران کې الله کړه تورات انجیل کې خپل مابین کې فإن الله يحب المتقين يقينا الله من كيدا چا سره چې تقوا کوي د الله نه لوزن نه ماتي ورو ساعت کې الله بیان دې کوي دې نورم ډیر مر سونه دي دین ورکه دنیا دي ان الذين يقينا انسانان چې اخلي په لوزن د الله باندې په قسمونو باندې دوی ثمن قليلا پیسې لګي بیزیا قسمونه کوي پناروا باندې ثمن قليلا معنا پیسې لګي حرامي پانی لوی جرم دې سزا واوري امام رازي لګي کنه دنیا ورکو دین ورکه دنیا ور باندې واخستا څومره جرم دی دا اولای کله انسانان چې دي
نبی سره دې د پاره په آخرت په آخرت کې نه بو سره الله خبرو کی ولا ينظر اليهم نبو غريد الى يوم القيامه برز قیامت ولا يزكيهم نبو دې ساينو کی ولهم عذاب اليم دې له عذاب درناک آخرت کې به ایسنی د جنت خبرې بو سره الله ونی کی د رحمت ورته موږ ګوري په نظر د شفقت ساينه باندې دی ونی کی اې دوی د محنت چې دا ډېر ښه خلک وو دوی سزا بیا غوړ جناکار لم دا خوار کبر جن لم دا خاص کر هغه عالم چې علم پټ کړي هغه انسان چې پنځه کته ساتي صاحب د مشکات حدیث راوړې مجموع زوائد کې پنځم جل کې یو سل 15 نمبر صفحه نبی صلی الله علیه وسلم اسړي له ویلي چې مونږ جمراو درځو او د سماته نبی سوال چې اسبال الازار چې پنسي حرکت ساتي دی باندې او د سماته کې بیا په کار دا چې نواقص الوضو کې ذکر ویل جواب دا چې قصدن غرزه بیا ما چې نه غرزه ماتنا ورسا کې دی اوس بل مرز تحریف کوي الله وایي وان منهم يقرن بعض يدين الله الى فريقا يودلدا اړي دا خپل شبي بالکتاب پر کتاب لتحسبوهم دیر بارا چې تاسو ګمانو کې پرمانه چې دا به د کتاب نه وما هو من الكتاب وحال لا خبر دنني ويقولون به هو من عند الله اذا الله رخوان راغله وما هو من عند الله الله رخوا ربني د نبی صلی الله علیه وسلم صفات دغه په تحریف وکي غریب بچی جناو کړیو کمالدار بچو کړه بل به قسم په کوشش الله تعالی لګره آیات دلیل په پدې باندې چې کله یو شی په قران او سنت کې ثابت نه او داخله په جنجال کې چې دا دین دی یا ساتي دي انسانانو کې بیني د يهود صفات يهود حقدار د الله د لعنت مداخله کوم دي ګره څومره خطرناک خبره دین قادین دي شیبان قال الله وقال الرسول موجودين وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وتړي په الله باندې دروغه وای په الله دروغ تقول کوي دوی پوهیږي چې دا ګناه او بیم کوي ورسات دې باندې بل رات لري حاصل دار دوی ویل چې مو عیسی د الله بچی غنو چا او شر د الله بچی غنو چا ویل ملائکه وی دوی موږ له دې باندې امر کړی دی خالص درو مخکې موږ دا ویلو سورې بقره کې وما کفر سليمان یو چا به خبر نه کړي دوی به تعالی منسوب کې چې دا کړی دا دو صحابه له بدی بیانې دا صحابه دشمنان دي پلانین دي پلانین دغه مرز الله په يهودو کې تهمت تړي ما کان لبشر ان الله ان دي مناسب یو بشر لرا چې الله ورکړي دلته کتابه پوها او نبوت الکتاب مراد وحی حکم نه مراد جرګي فیصله نبوت ورکړي شور د مناسب نه دي یو خلی بشرین دي لفظ کې اشاره ده دینا چې نبی صلی الله علیه وسلم بشر دې سره نورو ثم يقول به ويل الناس دي خلق الله اكون عبادا لي شيء من بندگان من دون الله سوا الله نه الله پر دې اسمن پر اوراشه بلکې دوی خو مقصد داري چې بندگان د بندگانو د بندګۍ نه او باشو د الله بندګۍ لپاره دي دا خالص افتراء ده ولكن سره جواب د سوال دوی ویل چې دا نو اخر وایسو ولكن دمر خبر ذا كون ذا خبر کوي چې شیطان سو الله والا ربانی جمع درا ربانی حق عالم تربیت کوي په وړو خبرو د علم د جزئیات او مخیر کلیات له علم او عمل یې کوي نو سوال دا چې ربانی علما را خبر ولي کوي الله د قران سره تعلق وي کنه کوم انسانان چې د قران او سنت سره تعلق بازار باندې علما دي بما كنتم تعلمون الكتاب الله بسبب دا چې تاسو تعلیم د کتاب ور کوي بما كنتم تدرسون
په سبب د دې چې تاسو رسول کوي د دې كنتم في ناقص مضارع باندې داخل لمانه دوام اول زکولی به بل خدل ته بالعکس کارو کې ذکر د قران دام بهترین عبادت بل بیان اول دام بهترین لیکن اوچت بندگی دا اعلی چې بل قران تشریحي اړي رسول الله ولي ویلي وسا په ځمانه چلې وي انسان لې دی ته کی د سر قانون بهتر شي الله په لار کې صدقه شي واستكمل کوي د خپل ځان خو نه کوي چې تاسو د امر وکي بلکې د نور نه منع کوي ولا يأمركم نه امر کوي د اړیو تاسو را ان تتخذوا الملائکه چونی سي ملائک او د قشان انبیاء علیهم السلام اربابا خدای تو باندې ملائک جمع ملک نبی دا جمع د نبی د ملائکه بارک تاسو نه وی چې دا الله لري دي جناتو سره وعده کړي انبیاء بارک دا نو چې عیسی او عزر د الله بچین دي وسوي ولي وجدانا ایا امرکم ایا امربو کی تاسو امر مو کی تاسو را په کو فرمانه بعد ځانتم ورسې دینا چې تاسو مسلمانان اسلام راوړې به ماړي دا خو شرم دی ورسات کې صدق د نبی په جدا طریقه د ټول انبیاء نه الله ما وعده اخستې چې محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري وکوي کومک به کوي مفسرین لیکي آیات دلیل لبدي چې خضر علیہ السلام وفات دي وکدا چرته ژوندې وي زګدا رسول مناسب دا چې د نبی تایید کړي وي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اغه ټیم کې چې واخست الله په خلاص دي انبیاءونه خامخا زبرات کوم تاسو را من کتابن په کتاب باندې و حکمت نو په سنت د نبی یا سنت د نبی خپل تر به کوم تاسو له کتاب او سنت ثم جاءكم بأبراش تاسو را رسول یو استاد تصدیق بم کوي لما معكم دا دین او کتابونو چې تاسو سره دي خامخا تاسو به ایمان لري پاغو کومک به کوي تنصرون ما کومک به کوي امام بلری خلق به دعوت او ایمان لپاغو لکه عیسی علیہ السلام چې دعوت کړو ابراهیم علیہ السلام چې دعا کړو قال الله ویلی اقررتم ایتاس دې مسلمان اقرار کوي واقصتم عوام خصلا په دې معنی پوخ لو زما قالو دې ټول ویلا اقرارنا بالکل موږ اقرار دې لوز مده نو قال الله سو ویلی فاشهدوا معنا گواه شهید په نبوت وانا معكم زم سلام من الشاهدين دغوا کوونکو نا پر تشریح د نبی لا څوک نبی مریو کني منی الله یې منم ورسات کی زجر چا چې د نبی تابعداري نه مخواړو الله دا فاسق دی فمن تولى چا چې مخواړو بعد ذالک رسید خبرنا فاولئک الله دا انسانان چې هم الفاسقون خاصم دي بي دینان دي آیات دلیل بدی يهود دي کنه سوارا دي دا ټول بي دین دي ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم نه مخ اړولې دا غد دین پر خودلې دي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین.